یو عمارت کې ناستو او د هغې لاندې ډېر خلک د ملبې لاندې دباو. تقریبا 2 ورځې بعد یو زنانه یو مور د هغې لاندې نه راویستلی شو چې هغه لږ یو خپل بچي له پی ورکو. نو 2 ورځې چونکې د هغې لاندې ګیر شوي وه، نو چې کله خلک ور ورسېدل نو هغه مور هم بېهوشه وه او ماشوم هم بېهوش و. نو بیا چې کله وکتلی شو نو د مور یوې سینې پی ورکو چې هغه اوچه شوه، بلې سینې ته واچولو چې هغه اوچه شوه، پی ختم شو، خوراک ختم و. نو بیا د دې مور د 10 ونو ګوتو دا سرونه سورې وو. نو چې کله بیا هوش کې راغله بیا تپوس ترې وکړو، نو ده به په غاښ باندې به دا ګوتې به سورې کړي او د ماشوم خوله کې به ورکړو، هغې به هغه وینه چوپل دغسې 10 وانه ګوتو چې دی دا وینه چوپل شوه. اخره کې د دې مور په وجود کې وینه چې د دومره مقدار ته راغې بېهوشه شوه. نو ماشوم هم بېهوش و، مور هم بېهوشه وه. 2 ورځې بعد چې دی هغه دواړه ژوندي راویستلي.